حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چا تپوس کو چې بلال د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره اولنې ملاقات څنګه شوه؟ هغه ورته لغه نشم بیانولی، وی نه بیان کراتا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د اولنې ملاقات څنګه شوه. بلال رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې زه غلام او د خپل آقا چکی یا کم باندې چې دانی وړکۍ هغه مې چلوله او زما د 2-3 ورځو نه ډېره زیاته تبه به وه، خو د آقا به زه نه پرېښودم، ټوله شپه به ناست او دغه کار به مې کوو. تبه مې ډېره زیاته چلېدله. یو ورځ دروازه وټکېده چې ما دروازه کلاو کړه، یو کس رالی او ما ته وویل چې ما بزبیرګۍ هم کوو، کار مې هم کوو، چې تا ته څه تکلیف دی، ولې څه مسله ده؟ وی ما ورته ویل چې یاره چې ما ته څه تکلیف دی او څه مسله ده، نو ته به څه وکړي؟ ډېرو خلکو ته مې بیان کړه زما تکلیف او دغه وی ختم نه کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې نه ته ما ته ووایه څه تکلیف دی تا ته؟ وایي چې زما د 2-3 ورځو نه ډېره زیاته تبه چلیږي او زما آقا چې کوم دی هغه ما نه معاف کوي، بلکې ما ته وایي چې ته به هم دغه کار کې لګیا اوس خپل کار کوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې زه راځم. نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړې. اوس بلال رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پیژني چې څوک دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل کور نه ګرم پی او یو څو دانې کجوري دله راوړي او بلال رضی الله تعالی عنہ له ورکړه چې دا والا دا اخرى دا پی ورپسې اوس کو په دې خپل ځای باندې دلته ته ارام وکړه، ستا په ځای به دا زه تاوم دا وړه به نن زه وکړم. بلال رضی الله تعالی عنہ هماغسې کار وکړو، ارام یې وکړو، طبیعت یې سیټ شو چې راپاسېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام لګیا و دغه کو. د هغې نه پس مې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام څه تعارف وکړو چې ته څوک یې. دا هغه وخت نه زه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې عشق شوی وم، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره زما مینه پیدا شوې وه. د هغې نه پس د بلال رضی الله تعالی عنہ په زندګۍ کې په هغه باندې څومره ظلمونه وشو، حتی کې چې په ژبې نه به اواز د احد کو په ژبه مولا وټکوله چې بلال رضی الله تعالی عنہ په دې خوله باندې د الله رب العزت ذکر نه کوي، د الله نوم بنالي. چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ آزاد شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به خپل زندگی تیروله. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مؤذن مقرر که هغه به اذان کو په مدینه منوره کې، چې په مدینه منوره کې به بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کو، د ژبې د ټکولو د وجې نه به الفاظ هغه صحیح نشو ادا کولی. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلې لاړې مبارکې راواغېستې او بلال رضی الله تعالی عنہ له خوله کې ورکړې. بلال رضی الله تعالی عنہ ژبه صحیح شوه. او بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو، بلال رضی الله تعالی عنہ ته مدینه منوره بیا خالی خالی ښکارېدله، ولې جانان موجود نه و، د چا څه چې عاشقي وه او څوک چې ورته محبوب ترین و هغه انسان نشته. بلال رضی الله تعالی عنہ هجرت وکړه لاړې د مدینې منورې نه. بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب کې رالی چې ای بلاله دومره بې وفایي چې زما وطن مې پرېښود و لاړې بل خوا د هجرت وکړو. بلال رضی الله تعالی عنہ چې راپاڅېده واپس مدینې منورې ته راغلی. چې مدینې منورې ته رالی هلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام وسو د حضرت علی رضی الله عنه زامنو هغوی ورته درخواست وکړو چې بلال ته نن اذان وکړه په مدینې منوره کې. بلال رضی الله تعالی عنہ ډېر بانه وکړه، خو هغوی اصرار وکړ چې خامخا به اذان کې. بل نبی علیه الصلاۃ والسلام نوسي چېرته انکار یې کولی شو. چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې اذان شروع کو او بلال رضی الله تعالی عنہ اذان شروع کو، د مدینې منورې ټول خلک بار ووتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا تشریف راوړی دی. هغسې اواز زموږ په غوږونو باندې لګي لکه څنګه چې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې لګېده. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا تشریف راوړی دی. بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله اشهد ان محمد رسول الله ته راورسېده، بلال رضی الله تعالی عنہ باندې څه چلو شورا پرېوته. د هغې نه پس بیا د مدینې نه لاړې. دا د هغوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره عشق او محبت و. زما عزیزانو دغه صحابه کرامو هغوی خپل تعلق د الله سره جوړ کړی و، د الله د پیغمبر سره جوړ کړی و،
د الله رب العزت د طرف نه چې به هر څه حکم رالی دغه صحابه کرامو به په خپله زندګۍ کې راوسته ځکه الله رب العزت هغوی کامیاب کړي. زمونږ دا مختصر غوندې زندګي دا یو څو ورځې زندګي چې کوم الله رب العزت موږ ته راکړې ده زما عزیزانو په دې کې د الله رب العزت حکمونه منل دي. خپل ځان په الله باندې بخل دي. دا خپله بیړه چې کوم دی دا پار کول دي. را روان چې کوم مراحل دي په هغې کې خپل ځان پاس کول دي. په هغې کې په الله رب العزت باندې خپل ځان بخل دي. په هغه مرحله کې په هغه وخت کې چې نه مال په کار راځي نه اولاد په کار راځي نه جیداد په کار راځي نه رور په کار راځي نه پلار په کار راځي او نه زوی په کار راځي. زما